أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. پارہ نمبر 2 سورة البقرہ آیت نمبر 222. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور سوال کرتے ہیں لوگ تجھ سے حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، پس الگ رہو عورتوں سے حیض میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نزدیک نہ ہو ان کے یہاں تک کہ پاک ہو جائیں وہ. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتے ہیں خوب پاک رہنے والوں کو. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، پس آؤ تم اپنے کھیت میں جس طرح چاہو. وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو. دے سورہ بقرہ دویم نصف حصے کی چونکہ اہل ایمان تا دے بعض احکامات والا بیان ہو، نو دا 19واں حکم دا، اور دغا احکامات وَيَسْأَلُونَكَ مضمون سر اللہ جل شانہ عنوان سر معنون کری دی، یعنی صحابہ کرام بو دے مسائل بارے کے سوال کولو، اللہ جل شانہ بو قرآن کریم ذریعی سر جواب ورکولو. نو دا 19واں مسئلہ دا چی صحابہ کرام سوال کرده سے ندی چی یوز ہے کہ سوال کرده، مختلف زمانوں کی مختلف حالاتوں کی سوالات شوی دی، اللہ جل شانہ جواب تا فرمائلہ دا. دلتکم سوال شو دا دے حیض بارے کے دا. حیض دے زناناو محوری بیماری تویلشی، محوری بیماری دا زناناو تا چلوشی دے بلوغ نباد، کله چې خزه وړ کی جنکی بالغ شي نو دا وینه چلوشي د میاشتې کې رضی یوزل، دا کنه رضی نو دام بیماری دا میډیکل مسئله دا علاج کېدل شي. او دا چې کله زنانا د 50 ته نږدې شي یا 50 نه بعد بیام د ټول عمر د پاره بند شي. محوري بیماری دی وجنه تی چې میاشتې کې یوزل رسی، او دا بندي کله چې کله د زنانه حمل شي خېټه باندې بچی شي بیا دا بند شي، بیا دا وینه هغه د بچی غذا وګرځي. همدغه محوري بیماری چې کله د ښځې خېټه شي حمل شي بیا دغه بیماری محوري بیماری د هغه بچی چې کوم په خېټه ده د هغه غذا الله جل شانه وګرځي. بیا چې څو پورې دغه بچی په خېټه کې وي دا محوري بیماری بند وي، همدارنګه د بچی کېدو نه بعد بیا هم د څه وخت پورې بند وي، دا محوري نه رسي. نو دی طویل شي محوری بیماری تا د قرآن کریم په اصطلاح کې حیض. دراصل زناناو تا خزو تا 3 قسمه وینه رسی، یو دغه بیماری دا محوری چې ته حیض ویل شي. دویم بیماری د نفاس تا، نفاس د
بچی پیدایش نه بعد زنانا ته وینه رسی هغه د حیض ولا چې کوم مدت ته هغه بعد کې خیم د نفاس ولا مدت نفاس بچی نه بعد چې کوم وینه رسی د هغه کم مدت 10 دن ده زیات مدت 40 دن پورې ده زیات مدت کم مدت 15 دن ده زیات مدت 40 دن پورې رسی درېمه بیماری استحاضه ده دا استحاضه بیماری د یو میډیکل مسئله وي د ښځې زناناو په ننا رحم کې سرګونو کې تکلیف جوړ شي بیا غي نه رسی د دې علاج ضروری وي دا وینه رسی خو دې ته استحاضه ویل شي د حیض بیماری چې کوم مدت ده امام ابو حنیفه امام ابو یوسف امام محمد صاحب رحمهم الله او بل امام سفیان ثوری رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا سلور وړه ائمه د دوی مسلک دغه ده چې د حیض بیماری کم مدت 3 دن ده او زیات مدت 10 دن ده حیض محوری بیماری کم زمانه چې دا یعنی چې 3 دن نه کم وي دا به حیض نه وي دا به استحاضه شمرل کیږي او زیات مدت 10 دن ده که 10 دن نه زیات شي بیا به دا حیض نه وي دا به استحاضه میډیکل مسئله یې سبول شي دغه سلور ائمه مسلک دغه ده امام شافعی صاحب رحمه الله فرمایي چې کم مدت د حیض ایوارز هم کېدل شي که یوې زنانه ته حیض راغلو ایوارز بیماری راغله دا به هم حیض وي کم مدت ایوارز هم کېدل شي بهرحال امونږ مسلک د امام ابو حنیفه صاحب مسلک دغه ده چې که یوې ورځې نه کم وي د 3 دن نه یوه ورځ وي 2 وي 3 وي بیا به دا حیض نه حسابېږي بلکې دا به استحاضه وي دا عام مسئله ده بیا بعضې وخت کې په دا محوري بیماري کې زرنا دسې په تشویش کې شي ډسټرب شي بیا هغې ته ویلی شي طهر متخلل یوه ورځ وینه راغله دویمې ورځ یې بند شوه درېیمې ورځ یې بیا راغله بیا څلورمه بند شوه پنځمه بند شوه شپږمه بند شوه بیا راغله دا بیا طهر متخلل دا بیا ډیره داسې باریکه مسئله ده دا ټولو زناناو کې نه وي دا بعض زناناو کې بیماري وي بیا دې بیا خپل ځان چې چا کومه مسئله وي هغې مسئلې تپوس کول پکار وي خو زه هغه مسایل بیانوم چې کوم د دې سره متعلق دي نو د امام صاحب رحمه الله امام ابو حنیفه صاحب مسلک مطابق د حیض کم مدت 3 دن او زیات مدت 10 دن د حیض د 3 دن نه کم نشي کېدل د 10 دن نه زیات نشي کېدل دا د حیض متعلق ده بیا الله جل شانه فرمایي یعنی ويسالونك عن المحیض دوی د تانه حیض متعلق سوال وکړو اوس حیض څه شی ده الله پاک جواب فرمایي قل اے نبی دوی ته ووایه هو اذن دا یو سخت تکلیف ده شی ده تکلیف ولا شی ده فاعتزلوا النساء فی المحیض تاسو لرې اوسئ د خپلو بیبیانو نه د حیض په حالت کې دغه بیماری حالت کې بیماری وخت کې د خپلو بیبیانو نه لرې اوسئ ولا تقربوهن نجدو نشئ دوی ته خپلو بیبیانو ته نجدو نشئ حتی یطهرن تر دې پورې چې دوی پاکې شي فاذا تطهرنا بیا کله چې دوی ښې پاکې شي یطهرنا تر دې پورې چې دوی پاکې شي فاذا تطهرنا ګورئ دا طهر دا دواړه الفاظ یطهرنا تطهرنا دواړه الفاظ ماده څه شی ده طهر طهر ماده یو ده خو یطهرنا معنا دغه ده چې کله دوی پاکې شي فاذا تطهرنا چې کله دوی ښې پاکې شي مکمل پاکې شي دا تطهرنا کې لږ تاکید ده چې کله ښې پاکې شي فاتوهن من حیث امرکم الله بیا ای خوندانو تاسو رتلل کوئ دغه خپلو بیبیانو ته لکه څنګه چې تاسو ته الله حکم کړی ده حکم یې څنګه کړی ده حکم یې دغه کړی ده چې خپلو بیبیانو ته صرف د مخکې شرمګانه رتلل کول شي بل زینه نشئ کوی ان الله يحب التوابین الله پاک فرمائی زه د توبې کوونکو سره محبت ستم ويحب المتطهرین او محبت ستم د ښه پاکیزګي کې کوشش کوونکو خلکو سره چې پاکی کې ښه کوشش کوي بیا الله پاک د ښځو کیفیات بیان فرمائی نساؤکم بیبیانې د تاسو حرث لکم دا کھیتی دا د کروندې ځمکه ده د تاسو دپاره فاتو حرثکم انا شئتم رتلل کوي خپلې کیتی ته د فصل د کروندې ځمکې ته
انا شئتم چې څنګه دې تاسو خوښوي. دې مسئلې کې لږ باریکي ده. دلته الله جل شانه دغه مسئله د تشبیه په شکل کې پیش کړې ده. تشبیه مشابهت، ښځې ته مشابهت ورکړه په کیتی سره، د کروندې ځمکې سره. ښځې ته کروندې ځمکې سره مثال تشبیه ورکړې ده. نو د کروندې ځمکې ته چې کوم زمیدار وي اچي شي اچي تخم واچوي، تخم واچي، بیا چې تخم واچي هغه تخم ترکیو کې د هغې نه فصل جوړ شي. دغه رنګې د ښځې رحم د کروندې ځمکه ده، خون په دې کې تخم اچي. تخم څه شی ده؟ د خون د مني نطفه، د مني نطفه د ښځې رحم ته داخله شي، دا تخم وي. بیا چې ښځې رحم ته داخله شي بیا په دې کې ټیم تېرېږي، بیا د دې نه فصل جوړ شي. فصل بیا د بچي په شکل کې راوځي، بچی شي. دا مسئله الله جل شانو دلته د کروندې په شکل کې د کروندې سره د کروندې ځمکې سره تشبیه ورکړې ده. اوس الله پاک فرمایي فأتو حرثکم، تاسو راتلل کوئ د خپل کروندې ځمکې ته انا شئتم چې څنګه د تاسو خوښوي. دا انا لفظ کې ډیره لویه باریکي ده. انا دلته تمام امت مفسرین، محققین، ائمه، فقها د لفظ د انا په معنی د کیف سره خلی. دینا اننا مراد کیفیت ده چې په کوم کیفیت سره تاسو خپل ښځو ته ورتلل شي. که دا لفظ د انا په معنی د کیفیت نشي، مکانیا شي، چې کوم مکان سره رتلل شي، بیا به دې کې مراد د محققینو مذهب مطابق ګناه کبیره کې به سړی مبتلا شي. چا په امت کې انا په معنی د کیفیت سره خسته ده، په معنی د مکان سره نه ده خسته. که مکان سره مراد شي بیا خو سړی په لیوتت کې مبتلا کېږي، بیا وروسته مکان هم استعمالول شي، العیاذ بالله. حالانکه هغې متعلق وعیدات راغلي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت وعید یې پیش کړی ده. نو لفظ د انا په معنی د کیفیت سره ده، چې کوم کیفیت سره. ما لږ زه کوشش دا کوم هرې مسئلې کې چې مسله بیانوم چې کل کرے بیان که کنه چې څه پکې محسوس نه کوي. هر سړی دا ضرورت لري کنه، هر سړی زنانه بیبیان شته ده. لږ مسئلې وضاحت کوم چې تاسې ونه یې چې د ملا صاحب څه یې. کیفیت نه مراد قرآن کریم څه فرمایي؟ انا شئتم چې کوم کیفیت سره ورتلل شي. په ولاړو جواز ده، په پروتیو جایز دي، په ناستو جایز دي، هر کیفیت سره جواز د خپلې بیبي ته ورتلن. خو مکان بو هم دا یو وي، مخکې شرمګاه بو ویلې. قرآن کریم د کیتی سره تشبیه ورکړې ده، او کیتی کې چې کرونده واچول شي بیا فصل اوګو کېږي. د مخکې لیار کیتی د وروستې لیارې کې خو فصل نه کېږي که نه. باریکي باندې پوه شوئ؟ ډېره باریکه مسئله ده. فصل تخم اچوئ په خپل کروندې ځمکې کې، نو تخم خو په کروندې کې بو الا واچول شي چې مخکې لیار استعمال شي. که ورسته لیار استعمال شي هلته خو فصل نه اوګو کېږي که نه. لہذا ورسته لیار استعمالون ګناه کبیره ده، لعنت راغله د حدیث الفاظو کې. بیا الله جل شانو فرمایي وقدموا لانفسکم، او مخکې واستوئ د خپلو ځانونو فایدې دپاره. څه شی؟ اعمال واستوئ. مراد وینا اعمال صالحه هم کېدل شي، مراد وینا اولاد صالحه هم کېدل شي. چې ښځې سره واده صرف د خوندونو خستنو مقصد نه وي، بلکې دا مقصد وي چې دین الله جل شانو ماته اولاد صالحه، نیک اولاد راکړي، چې هغه سبا ماته د قیامت کې د اعمال صالحه او د ثواب ذریعه وګرځي. وقدموا لانفسکم، دا مطلب. واتقوا الله، اے مسلمانو وډر شئ د الله نه. واعلموا، او خپوئ شئ انکم ملاقوه، تاسو ملاقات کوونکي یې د الله سره. غلطه لیار استعمال نه کوي، خپله کومه لیار مې ته وښیله همدا به استعمالوي. وبشر المؤمنین، او بشرت ورکه اهل ایمان ته. دې کې به یو مسئله بیان کړم چې دا ګناه کبیره ده. پرون نه بل پرون چا کال کړی چې استاد یو کس نه دا کار شوه، ښځه په طلاقه شوه. دا د مخکې زمانې د زړو خلکو مسلې وي چې غلط کار وکړي بیا ښځه طلاقه شي. دې سره د طلاق څه مسله څه تعلق نشته ده. ګناه کبیره ده، حدیث کې لعنت راغله، خو طلاق دې سره نه وکېږي که سړی غلط طرف نه استعمال شي.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور سوال کوي دوی د تانا اے پیغمبره د حیض باره کې قل ته ووایه هو اذن د حیض اذن دا یو ګندګي دا تکلیف ده شی ده فاعتزلوا النساء فی المحیض لری اوسی تاسو د بیبیانو نه فی المحیض په حیض حالت کې ولات حیض حالت کې ملاویدن هم گناه کبیره ده قرآن کریم صریح الفاظ دی چې لری اوسی څوک حیض حالت کې ملاو شي دام گناه کبیره ده حیض حالت کې استفاده کوم صورت کې جایز ده امون مسلک کې امام ابو حنیفه صاحب مسلک کې د نوم نه تر ګټنو پورې د خزنه استفاده کون حرام ناجایز د نوم نه پاسه استعمال جایز ده لاس استعمالول او نور به سره خپل ضرورت پوره کول شي نوم نه پاسه یا ګندو نه لاندې حیض حالت کې څومره حد پورې خزا یهودیت دین کې بو العیاذ بالله د خزې په دغه محوري بیماری کې بو د خزنه دومره نفرت چې کور نه به بهر کړه همدارنګه عیسایت دین کې بو ډېر لوی ظلمونه کیدو اسلام راغلو ډېر د اعتدال ولا مسلک چې حیض په حالت کې صرف د خپل بیبي سره کورولای نشي کوي نور خوند ته پروتایم جایز ده هغه سره سینا غاړه سره ملاونم جایز دي هغه د لاس کانه پینا استعمال جایز ده کانه پینم په خول شي و سره کې نستل شي خوړل شي يهودو نصراو په دې کې د افراط او تفریط نه کار خستاو نصراو په دې کې مکمل ملاویدن کولو حیض رو کوټ به نشمرلو او يهودو بو د حیض محوري حالت کې خزس کوټه د کور نه بهر کړله دینه به نفرت اظهار کولو قرآن کریم شریعت مطهره د اعتدال ولا مسئله مسلمانو تویر کړه ولا تقربوهن او منجدو کېږئ تاسو دوی ته یعنی د زنانو ته حتی یطهرن تر دې پورې چې پاکې شي دوی فاذا تطهرن پس کله چې دوی ښې پاکې شي فأتوهن نورتلل کوي تاسو دوی ته من حيث امرکم الله څنګه چې حکم کړه تاسو ته الله پاک ان الله يحب التوابين بشکا الله پاک محبت ستی دی توبه کونکو سرا ويحب المتطهرين او محبت ستی دی خپاکی حاصلونکو سرا نساؤکم حرث لکم بیبیان دی تاسو دا کرواندا دا دی پارا تی تاسو فاتو پس رتلل کوي تاسو حرثکم خپل کیتی تا خپل زمکی تا الناس شئتم سنگی چې خوخوي دي تاسو نساؤکم حرث لکم کروندانا دی کروندی زمکا دا تاسو فاتو حرثکم پس رتلل کوي تاسو خپل کیتی تا دی کروندی زمکی تا انا شئتم چې کوم کیفیت سره خوخوي دي تاسو وقدموا او واستوي مخکې لانفسکم د پاره د نفسونو خپلو واتقوا الله وډر شي د الله نه واعلموا او پوه شي انکم ملاقوه چې بشک تاسو ملاقات کوونکي یې د الله سره وبشر المؤمنین او بشارت ورکا ایمان والو ته الله دې موږ ته عمل کوو امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى